नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इस क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना अल-आया। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला अतीकिम मिनन नार फलयंज़ुर इला अबी बकरिन रवाहु इब्न सअद फी तबक़ातिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल सुब्हानहु व तआला फी शान हबीबिही व नबिय्यिही व खलीलिही व सफ़ीही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हज़रति सय्यिदिना व सनदिना व रहीमिना व करीमिना व शफ़ीइना व अअलाना व औलाना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ क़दरमंदों, मुख्तसर टीम की हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम मुबारक द मलगिरी द अवल खलीफा द सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु पशान बांधी चंद कलिमात स्तासु खिदमत के अर्ज कौल गवारम। चूंकि पागा जहन्नमी दो अवियो जमातुन की यो जमात दरवाफिजु द हज़रत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु मुताल्लिक सडीर गलत अकीदा व नजरियो व नाजिबा कलिमात में इस्तेमाल अकीदेम बेकार दा द पार द ज़बो द दिफा द फराग द खपली ज़िमी चूंकि दगम मुबारकान ज़मून द दीन अराकिन दी ज़मून मशरान दी शाहज़ादगान दी अल्लाह ताला व दाग़ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अक़रब और महबूब तरीन अशख़ास दी पदगा असास बांधी चंद कलिमात द मुबारक प दिफा की व मनाक़िब की इस्तासु खिदमत के अर्ज़ कौल गवाना। द हर सन अवल द सिद्दीक़ अकबर से नुम जिक्र कौल अहम दीन ददनुम च दीन अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा उस्मान इब्न आमिर इब्न अम्र इब्न कअब इब्न सअद इब्न तैम इब्न मुर्रा इब्न कअब इब्न लुई इब्न गालिब अल-कुरैशी अत-तैमी दा कुरैशी दी रसूलुल्लाह मुबारक कुरैशी द मुबारक शजरे नसब चिरावाले द सिद्दीक़ अकबर से शजरे नसब चिरावाले नो मुर्रा
زمی د موج تشدید درا سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیکونو کې یو نیک راځي چې د کعب ابن لؤی ابن غالب زوی دی دغه مراد صدیق اکبر رضی الله عنه په نیکونو کې هم یو نیک راځي ناغه قریشیو نسبن دیم قریشی دی نسبن د اصل نوم چې وونو دا عبد الله او چا ویلی د اصل نوم دا عتیق او عتیق عین سره خو حق دا چې د عتیق د لقب او دا لقب ورته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورکړي لکه یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان ينظر الى عتيق من النار فلينظر الى ابي بکر وسوک چې په دې خبره خوشاليږي چې یو جنتی شخص ته وګوري چې هغه د جهنم نه خدای تعالی آزاد کړي دی نو هغه د صدیق اکبر ته وګوري رضی الله عنه نو عتیق دا د لقب او په اجماع د امت سره د صدیق دام د لقب دی او صدیق ورته ځکه وایي چې د مبادره او مصارعه کړې وه تصدیق د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته کله چې د معراج واقعه واقع شوه او خدای تعالی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې سحر در سره اول چا ملاقات وکړو نو د معراج د واقعه هغه ته بیان کړ د الله شان ته ګوره چې اول ملاقات ورسره د ابو جهل او چې نبی علیہ السلام د واقعا هغه ته بیان کړه تعجب وکړو هغه قریش را جمع کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې وختي دی ما ته کوم واقعا بیان کړه په لګ دي ته بیا بیان کړه نو رسول اعظم صلی الله علیه وسلم د قریش ته هم دا واقعا بیان کړه نو چاله سن پړ کول چشپلیانه والی چا خندل او یو شخص پکې لاړو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پس هغه ته وی جنن دی یار نوې کیسې شروع کړې دی نوې خبرې کړې دی وی خبرې کړې ده نه هغه چې د مهانی پور کې دوه ملائک را او براق را وستو بیت المقدس ته بوتلم بیا اول اسمان او حتی ومو بیا فوق العرش بیا دیدار الهی واقع شو بیا واپس چراغم نو بسترم ګرم او د زما د دروازې کوم زنجیر چې و هغه مغسی اړه کېده د توس دامنی ناغور ته وی چې دا کوم خبره تا وکا په دغه رنګ رسول الله مبارک کړي و دا ته چې سوي یو کنه زمون د قریش په یوې جماعت کې دا واقعا مونږ ته د څه بیان کا من عنصر هنوز یا صدیق اکبر صاحب د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی کړي داغه د خلی مبارک نه دا واقعي په خپل نه دوریدلې خدا شخص ورته وی چې دا رسول الله مبارک وی نه دا ستا عقل منی صدیق اکبر صاحب ورته وی چې دا تاسو وی کدا رسول الله مبارک ویلې صداقت تصدیق کوم رښتې ویلې ندی وجنه د لقب د صدیق مقرر لازم الصدق او دې مبادر الى تصدیق الرسول صلی الله علیه وسلم ځکه د صدیق اکبر ویډی رښتونه سره ده د صحابیت د منسوسی دی قران کریم نه ثابت دی سونو لا تعد ولا تحصى مناقب خدای تعالی د تور کړیو پس صدها او هزارها احادیثو کې د مناقب ذکر دي یا حدیث پاک کې راځي چې خدای تعالی زما سینه کې ما ته سمرا چولې دي ناغټول پټول ما د صدیق اکبر سینې ته ورچولې دي ما صب الله تعالی شيئا في صدري الا وصببته في صدر ابي بکر چخله تعالی زما دي سینه کې څومره علوم او څومره معارف او څومره فهم
څومره خیر او څومره اسرار او برکات راچولي تمام په تمام مبارک کوئی ما د صدیق اکبر صاحب سینې ته منتقل کړي و چې ویلي څوک اړولو ته وي لکه بالټۍ څوک داسې ونیسي او داسې واړی چې بالټۍ الټه کړي وواړي هغې کې چې څه وي ټول په ټوله اوړي د مبارک سینه کې چې څومره برکات و هغه ټول په ټوله د مبارک ته اړولي دې وجې نه شروع د بخاری دا لیکلی دي په 3 نمبر حدیث د صحیح بخاری باندې چې د صدیق اکبر صاحب او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درمیان کې یو تام مناسبت مبارک چې کله غار حرا کې او فرشته ورته راغو د 3 ځل ورته زور ورکوي او بیا د سورې الګ د اړومبني 15 آیتونه نازلېږي او دې واپس کور ته تشریف وروړي مبارک داسې دا بوادر او دا فوات چې دي دا وعاء د قلب دا د وګو دا د سینې دا غوښې او دا لطایف دا داسې استراب کې سم درزار یې کولو ترجف بوادره رواه البخاري نو حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ تاوی چه زمیلونی زمیلینی پکار دی زکر دا مونسا و مبارکا و بیا واحدا و دلتا ورسال داغی غلام معیدی و داغی وین زمانو زمیلونی صیغه دا جمع دا مخاطب استعمال کر او یادا چه کل دا سوی چه تعظیم و تفخیم داغی ملاحظه وشي نو واحد تم صيغه د جمع استعمال شي لکه موسی علیہ السلام خپل اهل توي اذرا نارا فقال لاهلهم كسوا كسي پکار دي كسوا تفخيما وتعظيما لها زملوني يا خديجه دسروني يا حبيبه کمبل کی میں ونغاڑا فزملوه غي کمبل کی ونغخته مبارک دا واقعا دا غار حرا دا وحید نزول دا فرشتی دا دی زور چه مبارک ہوئی چه ما کی سمر طاقتو بس دا انتہا تو رسیدو دم رزول بیرا تراک حتی بلغا من الجهد جهد پا زمید جیم سر چوالی و بیا زمد دال الجهد دا بلغا دا پار فاعل کا مرفوی والا او جهدو بزم الجیم چوالی طاقت تاوی دمر زور راکو چې ما کې څومره طاقت ونو دا انتها ته ورسېدو ختم شو دا کیسه ورته بیان کو بیا ورته وی حتی خشیت علی نفسی فزانو یریدم ایره د سون ابن حجر اسقلانی ورکه دول صحوال نکل کړي یو قول ضعیف دا چې د جنون نو یریدم چې اسنا جنون راته ونه رسیږي خدا قول انتهایی ضعیف دی دویم دا دی چې د مرګ نو یریدم چې اسنه دې سره وفات نشم او دریم دا دی د مرض نو یریدم څلورم دا دی د دوام د مرض نو یریدم پنځم دا دی د قوم د تکذیب نو یریدم شپږم دا دی د مفارقې د وطن د مکی مکرمه نو یریدم اوم دا دی د قتل د مکی والو نو یریدم چې کما اظهار د دې وحی وکړو دیو ما قتل کې دول صفوال نقل کړی نو کیسه ورته بیان کړ چې پزانو یریدم دومره زوري راځي ناغه ورته وی کلا ما یغزیک الله ابدا هرگز داسې نه ده کلا للرد والنفي ناکد د بخاری التلیکلی هرگز داسې نه ده خدای تعالی ورته کلم رسوانی ذکا انک تحمل الکلا تدخل کو سره بوج چته او ته بوجل سړی اوچته یو سړی غمونو کې راګیر دی هغه سره مرسته کې کومک کې لاس کې امداد کې انک تحمل الکل وتقري الضيف وتكسب المعدوم مهمان نواز ملمنو ته ډوډۍ ورکې او فقیر سره مالی امداد کې یو نسخه کې دام راغلی چې تکسبو پزین تکسبو راغلی او تکسبو المعدوم فقیر سره مالی امداد کی وتعینو علی نوائب الحق
خلکو باندې چې کوم آفات سماوي راشي لکه سیلاب سره څوک دغه چا کور راشي، باران سره د چا کوټه پروزي، زلزلې سره چاته نقصان ورسیږي، یا داسې نور کوم ګاډي وجنګېږي سبل څه حادثه راشي آفت سماوي چا باندې راغلی نو تعین ولا نوائب الحق تور سره پدې کې مرسته او مدد او اعانت کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی ته دومره د خپل صفاتو حامل یې چې خدای تعالی به تا نه ضایع کوي، تا به نه رسوا کوي. په دغه ځای باندې شریف د بخاري لیکلي دي چې همدغه صفات چې په د مبارک کې دا کم چې ورته خدیجې بیبي ذکر کړ بعینه همدغه صفات صدیق اکبر صاحب کې وو. کله چې د حبشو ته هجرت کولو او د حبشو ته روان شو او برکالغمات یو موضع دی وضع دی غزې ته ورسېده، ابن دغنه یو مشرکو هغه ورته مخه کې ورغی، ورته وی صدیق اکبر صاحب څه کوي؟ وی زما دا د مکې خلک د قرآن کریم تلاوت ته او د خداوند کریم بندګۍ ته نه پرېږدي، هجرت کوم، مکه پرېږدم، حبشو ته ځم. هغه ورته وی یا ابابکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج لأنك تحمل الكلا وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ورغه صفات چې خدیجه رضی الله تعالی عنها مبارکه رسول اعظم صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړي، هغه صفات ابن دغنا صدیق اکبر صاحب ته ذکر کړي. مستامون دې دومره لوی سړی چې دومره لوی صفات لري، لا یخرج ولا یخرج، لا یخرج دې بخبل نوزي ولې بکلې پریدي، ولا یخرج د کلی نه بده په زور نشي مستل کې دې سبه سو کو باسي. تو خدا دې سړی تحمل الکلا خلق سره مدد کې بوجل درون سړی اوچته هغه سره دغه بوج اوچته او بیا وتقر الضيف مهمان نوازي ملما باندې ډوډۍ خوري، ملما د نومدا سه زینه او تقسم المعدوم د فقیر سره مالی مرسته کې او چې کوم آفات د خدای تعالی طرف نه بندګانو باندې راغلي هغه کې ورسره اعانت کې ګوره غتا مناسبت، بلکې اتحاد د رأی د حاصلو پمین د تمام صحابه کرامو کې کوم رأی چې د رسول اعظم صلی الله علیه وسلم و دغه رأی بد صدیق اکبر سے بدر کې ذکر کې دیان را او یا کافران په مردار کا او یا بندیان راوست او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د صحابه کرامو سره د بندیان مبارک مشوره شروع کړه. نو رای د نبی له سلام ذاتی رای دا و چې ردا د قتل نشي، ځکه د رسول الله مبارک تم دا و چې د خلق په خدای تعالی رسول مسلمانان کې ایمان بروړي او رسول مدینه د اسلام ډیر غټ خدمت واغستلی شي، نو سره قتل ولی قتل مستدینه په فدیه والو جرمانه فدیه به والو او هغه باندې موږ د جنگ د پاره اسباب والو، سلاح بوالو، قرع بوالو، سرلای بوالو، اسلحې بوالو، ځان به تیار ساتو. او دا غړي د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک هو رسول الله مبارک چې کله د سره مشوره کوله ورته وستا سره ده پیغمبر علیہ السلام چې کوم رائے لرله دغه رائے د صدیق اکبر سینه کې پرته هغه ورته دا ښکارا کړ. یعنی دومره تام مناسبت چې په هغه رأی کې او صفاتو کې اتحاد او اسه کې چې دا رنگ روغنم د صدیق اکبر صاحب د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې خدای تعالی جوړ کړی. د هجرت موقع باندې چې دې کله د رسول اعظم صلی الله علیه وسلم سره مدینه منورې ته دن نشو، د مدینه منورې خلکو په نبی له سلام هنوز یا ډیر خلکو نور لیدلې، بعض خلک راغلي د حج موسم کې او مبارک علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعتونم کړي سچن کسانو جاغي لیدلې او نور خلکو په نور لیدلې کلیوالو. دا دوانه چې مدینه منورې ته سنیه باندې راځن نشو، ابو بکر صدیق صاحب وایي چې د په مینه کې ډیر خلکو زمانہ ما سره مینه کول او زمانہ تاویدل را تاویدل
یعنی خیال دو چې ګنې هغه رسول الله مبارک دی ما سره مینه کول. نو زه پوه شوم چې دا خلک غلط فهمۍ کې واقع شوي دي. د مبارک خیال ما باندې کوي چې د مبارک دا دی. نو موسم د ګرمۍ نو زر پاسې د صادر راواغستو په نبی له سلام باندې ونیو خدمت کول چې دا خلک پوه شي چې دا صادر پچانی ولې دی او صادر لاندې جلوګر دی او تشریف فرما دی دغه مخدوم دی او دغه محبوب دی او دغه محمد عربي دی صلی الله علیه وسلم. او دا صادر چې اوچت نیولې دا خو خادم دی، دا خو صحابي دی، دا خو مرید دی، دا خو طالب دی. مطلوب دغه دی چې دا صادر لاندې ناست دی. نو دومره دی رنگ کې رنگ کړی و، دومره انعکاس او انصباغ تام ورته حاصل و. اوایا څه کې چې اوس ګوره د خدای تعالی دی عظیم فضل ته وګوره په جون کې دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه جدا کېدو نه چې وفات شو هغه قبر کې مبارک سره خوا کې دفن دی. قیامت کې هم محبوب فرمایي چې زه قبر نه راپاسم ما سره به صدیق اکبر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما خيو ګس طرف ته رواني. دا غورځي ملګری امدادي جنت کې ملګری امدادي دومره لوی شخصیت دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ. د فقہ یو کتاب کې مې ولیدل وی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل یو مقبره باندې روان یو قبر ولیدو چې د قبر کې دننه مړی معذب دا قبر کې چې مړی باندې کوم حالات تیریږي نو دې ته غیب وایي. غیب دې ته غیب وایي. دا پټې خبرې دي. د ژوندو د عام بشر سترګې د قبر کې دننه چې مړی باندې څه تیریږي دا کېچ کولی او کشف کولی نشي لیدلی. او نه د دنیا یو کیمره کېچ کولی شي چې څوک په قبر کې مرګ فټ کیو او بیا ګوري چې ورګه دې مړی باندې قبر کې څه کېږي. نه مزدا عالم غیب دی او دې باندې ایمان ساتل دا فرض دی. او کدا چا تخکاری نو دا یا نبی یا ولی الله او غي ته کشف وي. ک نبی تخکار شو غي ته معجزه وي، ک ولی الله تخکار شو غي ته کرامت وي. او معجزه او کرامت د دواړه حق دي، دواړه باندې. نو رسول الله مبارک یو مړی ولیدو چې معذب دی او لږ ساعت تیر نه دی چې دې قبر ته بیا توجه کا ګوري چې مړی پر حق کې دی خدای تعالی بخلې دی عذاب ته اوچت کړی دی. مبارک پښتنه وکړه چې دې خلک سات مخ کې په عذاب کې او صراحت کې دی خوشحالي کې دی عذاب ته رافشوي دی. دا څه جواب وحی ورته وشو چې د صدیق اکبر سیم د ګیری یو وخت هوا په قبر ورگزار ک یو وخت په قبر پری وته خدای تعالی پاږي وبخله. دومره عظیم شان لري. د حضرت عمر سے بارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل ودا دواړه زما سترګو زما وګونه دي. دا زما سترګو زما وګونه دي. اوم د دې بارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل بما ادري ما بقي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي ابي بکر و عمر. ذاتی طور باندې ما ته خو پته نشته چې تاسو درمیان کې بنور د څومره ژوندې پاتې کېږم څومره به یم. خو که چېرته زه وفات شم زما وصال واقع شو نو زما نه بعد تاسو به د دوه صحابو پسې کلکه اقتدا کوئ چې یو ابوبکر دی بل عمر دی رضی الله تعالی عنه. دا زمونږ فقه حنفي چې ده نو دا اکثر د اقوالو د اکابر صحابو نه جوړه ده. زمونږ امام صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه چې د فقه مسله کله استنباط داغي کوي ناول کتاب الله پسې ځي که قران کریم کی مسله پیدا کی اعلان د کار نه لري بس دا مسله راوالي. که یو مسله قران کریم کی ملو نشي اعلان د حدیث ترازی حدیث شریف راوالي. کاغي کوم صراحتا ملو نشي اقوال د صحابو ته ګوري. د صحابو د سقول چاغي باندې ټول صحابه متفق یا غرالی او کنه د صحابه کرامو درمیان کې اختلافي یو صحابي مبارک یو وای دویم صحابي مبارک بل وای دریم پکې بل وای د دې بیا ګوري چې کوم صحابي ته قدم حاصل لې
قدم فی الاسلام، قدیم الاسلام دی کې کم صحابي دي، اول اسلام پکې چا راوړی او ډیر صحبت د رسول اعظم صلی الله علیه وسلم سره کم صحابي کړی دي. جلالت د شان چاته حاصل لې نو کيو مسله د صحابو درمیان کې مختلفه فیحی نبیا امامونه ګوري چې دی کې کم صحابي مشر دي اسلام مخ کې راوړي، شرف د صحبت ورته ډیر د چاته حاصل لې نبیا دا قول راوړل. نیو جن کتا سو د شوافی مذهب ګوري لاغي مازه کې د رفع الیدین کوي، اوابیان هم ډیر کم عقل قوم دي مازه کې لاسونه اوچت کوي دي ورپسې روان دي او چې راټینګي نو بیا درته وی چې دا بخاری شریف کې پښپغه حدیث راغلی او د حضرت عمر سبزوی دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه مدار دی په دې احادیثو کې هغه مبارک د حدیث نقل کړي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک پر رکوع تدلو رفع یدیه لسنه به اوچت کړو د رکوع برابر او رکوع نه بچ اوچت شو بیا به لسنه اوچت کړو د رکوع برابر. دې درته وی چې وګور ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی چې نبی له سلام رفع الیدین کړی دي. اوس دې ته نه ګوري دومره کم کړل چې عبد الله ابن عمر صرف صحابو کې دا یو ک شرالک صحابي دی نوجوان نور صحابه په نسبت دا مشهور دی مبارک. عبد الله ابن عمر سے والد گرامی حضرت عمر فاروق سے هغه رفع الیدین نه کول. اوس دی حضرت عمر سے ته نه ګوري چې څومره لوی سړی دی د نبی له سلام دویم خلیفہ دی هغه ته څومره نږدې دی هغه تم نه ګوري. صدیق اکبر سے ته نه ګوري چې هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څومره نږدې سړی دی هغه نه کول. زمونږ امام صاحب مشران صحابه پسې ویل صدیق اکبر صاحب ته وګوري، حضرت عمر صاحب ته وګوري، حضرت عثمان صاحب ته وګوري، حضرت علی کرم الله وجهه ته وګوري، باقی هغه لس صحابه کرام په شمول لدی سلورو چې سلور دادی شپږ نور دي 10 مبشره چې دنیا کې ورته د رسول الله مبارک په جبه د جنت زیره ورکړې شوی مبارک اغي ته ګوري چې دې کې چا دا کار کړي کني دې کړي نو چې دا غټ مشران او صحابو ني کړي او دا غي د عمل په خلاف یو کشر صحابي او خبره کوي نو زمونږ امام سي بیا مشران او صحابو پسې پوښي خبره باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ډېر لوی هستی ده. نیو جنا ابو داود شریف کې حدیث موجود دی امام ترمذی راغسته دی ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه حضرت عمر سے براوی دی قال امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نتصدق مونږ رسول الله مبارک امر کو چې صدقه وکړي فوافق ذلك مال عندي دسه وخت کې مونږ رسول الله مبارک د صدقې مطالبه وکړه چې دغه وخت کې زړیر مالدار ومه مال را سره خډیرو قلت نماز کې ځان سره اولی اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما ما خډیر مدینه دې کې دا ساتلی چې دنه بزنه نه کې میدان کې مخکې کېږم یاره بس نن ورځ د نن ته مخکې کېږم کوم مبارک د صدقې ترغیب راکو د تبوک چاندې وغوسته زمامدار یم نن د دومره چانده ورکوم چې د صدیق اکبر سیم نه د میدان د چاندې اولیت کې زه یوسم فجئت بنصف مالی حضرت عمر سے وی چې مالی مال رسول الله مبارک ته وروړو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ابقيت لأهلك اما چې رسول الله مبارک ته نیم مال وروړو او مبارک تراغم نماته مبارک ویل چې سدي کور کې باقی پرې خودل نما ورته وی قلت مثلا دا څومره مې تاسو ته وروړې دي د دې په مثل د دې عمره دا مې کور کې پرې خېدي نیم مې تاسو ته وروړو نیم مې کور کې پرې خېدي او اتا ابو بکر بكل ما عنده او صدیق اکبر سے چراغ هغه چې سموندل اگر کلهګو خو چې سیموندل ټول پټولې وروړل فقال يا ابا بکر ما قتل اهلك رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر سے توی چې رسول بچو ته دې سپری خودل
ناغا عجیب جواب ورکړي او ورته وی ابقیت لهم الله ورسوله یا رسول الله ما کور کې بچو ته دنیا نه د پریخي ما ورته د خدای مینا د خدای محبت د خدای معرفت خدای او د خدای رسول پریخي دی حضرت عمر سے وی فقلت لا اسبقه في شيء ابدا ما چې دا وکتل دې زمين ملامت کوم بیا وی چې څه په دې سره بیا مسابقې نه کوم د مسو کټوي تنه به څنګه مانی پر خو دو نیم میرو د چکور کې سموندل سل پسلې وروړو د بده سره بیا کله مقابله وکړ نمر عظیم شخصیت دی دغه بل حدیث کې راځي امام ابو نعیم په حلیۃ الاولیاء کې ذکر کړی دی عن الحسن البصري رحمت الله علیه ان ابا بکر اتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته فاخفاها صدیق اکبر سے د نبی علیہ السلام دربار ته صدقه وروړو بالکل پټه وروړو مخفي تور باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورکړ فقال يا رسول الله هذه صدقتي ولله عندي معاد دا زما صدقه ده او د خدای تعالی دربار کې ود دې بدل غواړم تاسو مانه دا قبول کړئ خدای تعالی ود دې بدل ما تراکې وجاء عمر بصدقته فاظهرها حضرت عمر سے صدقه ورو او صدقه ښکارا ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال يا رسول الله هذه صدقتي ولي عند الله معاد یا رسول الله دا زما صدقه دا والی قبول کړي او زم د خدای تعالی نه د دې بدل غواړم مبارک ورته وی ما بین صدقتیکما کما بین کلمتیکما ستاسو د دوانو صدقو کې دومره فرق دی څومره چې ستاسو د دوانو خبرو کې څومره فرق دی دومره ستاسو د دوانو صدقو کې فرق دی نبی علیہ السلام یو حدیث کې وایي موږ سره چې چا ښه کړي دي اوس نعمت او سخیګنې را سره وا نو موږ دنیا کې هغه ته ورپوره کړي بدلم ورکړي دا صرف صدیق اکبر سے پاتې دي فإن له عندنا يدا دا موږ سره سره نعمتونو خیګنې دي خو په خدای تعالی آخرت کې په خپل ورپوره کوي دا غي بدله په خدای تعالی په آخرت کې هغه ته ورکړي وې څومره نفع چې ماته مال د صدیق اکبر سے برا کړي دومره نفع ماته د بل چا مال نه درا کړی دومره ورته ګرانو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دی د نبی علیہ السلام مسجد ته خوخي او کډکېرا صحابو را پریخي وي مسجد شریف او ګر چا پیره د صحابو کورونه وته ارچا مسجد ته کډکېرا پریخي و مبارک یو ځل درې دوه دا څومره کډکې جديده باندې کوي الا خوفه ابي بکر صرف د صدیق اکبر سے کډکې دا به کولوي باقی چې څومره کډکې جمعه ته کولو دي دا ټوله بندي کوي خو دې ته څومره ورته ګران دي دا دروازه پری دي باقی چې څومره دروازې جمعه ته کولو شي دي هغه ور باندې بندي اوس په اندازه والا چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته څومره قریب دي څومره محبوب دي څومره ګران دي او علم دمرو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه ویله او خطبه کې دا ویل چې ان الله تبارک وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله تعالى اذا خدای تعالی یو بنده دی الله تعالی ورته دوه خبرو کې اختیار ورکو چې دنیا غوړه کې او کدا ما سره کم نعمتونه زما دیدار او داسې زونه دي دا غوړه کې ناغه چې الله تعالی سره سو هغه غوړه کې دلته صدیق اکبر سے پجاش نور کشران صحابه کرام ګڼ ناستو ناغه ول چې موږ له پد باندې تعجب راغی چې دا عجیب سړی دی خو نبی له سلام د یو سړی کیسه بیان کړي یو سړی او هغه ته خدای تعالی دوه خبرو کې اختیار ورکو چې دنیا کې ژوندۍ تیرول غواړي او کنه آخرت غوړه کې ما ترازی
ناغد الله تعالی دیدار و الله تعالی ته ورته ورکړ او ګوره دې په جړه شو دې کې د جړه سړي خو نبی له سلام د یو شخص کیسه بیان کړه خو چې یو سورہ دی پس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شو ایمون ته بیا پته ولګی د جیو صدیق اکبر سے استاد علم د قربان ته وغټیم کې پوښوي وي چې دا نبی له سلام د بل چا کیسه نه بیانې دا خو ځان یادې دا چې ته وجړل ته پوه شو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زمونږ نه جدا کیږي زمونږ نه روان دی زمونږ عقل زمونږ علم دغه ځته نه رسیدو او صدیق اکبر سے هغه شخصیت دی چې ټک سره ور باندې پوه شو چې دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځان یادې سبحان الله ایواز جړای مونکا او چې نبی له سلام دا خبرو کو دی ورته را پاسېدو ورته وی نفدیک بآبائنا و امهاتنا یا رسول الله مونږ نه مزي مین دې پلاران بدنه قربان کو پتا سو مونږ نه مزي نو دا غزي کې صحابو تعجب کو چې نبی له سلام د یو شخص خبرو کو دی ورته وی چې تا نه مونږ مور او پلار قربانو زمونږ نه لاړ نشنه ولا غزان یاد کړي او چې نبی له سلام کله وفات شو نبی خلکو ته پته ولګیدا چې دا خو صدیق اکبر سے پویو دا خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ځان یادول هغه شخصیت دی چې د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وفات ته نږدې زمانہ کې وای بیبیانو ته وی چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس دلته د فقہ یو مسله زده یو ځکه د مانځه ټیم راغی او ډېر خلک را جمع دي جمع بسوک ورکی حقدار په جمع سوک دی زمونږ مذهب دا دی چې په سنتو په دین په حدیثو کې ډېر پوهه لري ماهر وي حق د جمع ده دی عالم بالسنه ورته وي په حدیثو باندې ډېر پوي چی وي حق د جمع داغه د امامت تبغه وړاندې کیږي امام شافعي سے ونور امامان ورسره ملګری دي هغه وی چې اقرا څوک چې خسته قاری هغه وړاندې کیږي چې قرات مزیدار کوي امام سے وی چې نه په حدیثو چې ډیر کوي بده وړاندې کیږي د حق دی او زمونږ د امام صاحب دلیل څه دی ګوره چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا نزی مبارک اخیری ورځ د جون شریفی دی او دی وی چې مولو ابا بکر فلیصلی بالناس د خلکو تامرو کوي چې صدیق اکبر صاحب ته وی چې جمع ورکه خلکو ته امام صاحب وی دغه وخت کې قاریان موجود غټ غټ قاریان عبد الله بن مسعود سے غوندې عظیم قاری د قران کریم موجود ابی ابن کعب سے موجود زید ابن ثابت موجود هغه خلک چې د قران کریم په حفظ کې تجوید کې قرات کې امامت منصب حاصل کړو نن خلک اغیتا د امامت لقب ورکړي چې دا امام د قرات دی عظیم عظیم قاریان وغه موجود دی خو رسول الله مبارک صدیق اکبر سے بیا دی د قران حافظ هم نو د قران حافظ هم نو پته لګي چې امامت دغه چا حق دی چې د پوهه ډیر لري تقوا ډیر لري علم ډیر لري ولو کده تجوید نه کړي ولو کده حافظ د قران کریم نه او چې عالم به سنت زکه کته یو قاری جمع توران دي کی او علم نه کړي صرف تجوید کړي خدا غيور رکن چې قرات دي دا بس د یو رکن صحیح ادا کو قرات ډېر خولي کی باقي دا نور ارکان چې علم نه کړي ټول په غلطو او چې علم ورسره دا ټول ارکان دي بد علم پرانا کې صحیح صحیح ادا کی نو قرات دا یو رکن د مجزي او باقي څومره ارکان هغه د علم سره تړلي خبرې دي پیغمبر علیہ السلام د وفات پټیم کې مداوی چې صدیق اکبر صاحب ته چې خلکو ته جمع ورکړي نو عائشہ رضی الله عنها ورته وړاندې شو چې زما والد صاحب چې دی داغه د ژوند نرم دی وغه چې تاسو نه ګوري جمعات کې جمع ته وړاندې شي مسکی هغه جړه لګي نو که تاسو د حضرت عمر صاحب ته وایي چې هغه جمع ورکړي نو خبري مبارک غلی شو جواب ورنکړ بیا ورته وی چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ورشي صدیق اکبر صاحب ته وایا چې نبی له سلام وی چې خلکو ته جمع ورکړي بیا ورته بیبي ویل چې هغه زړی نرم دی او تاسو چې ونویني جړه ورزي جمع نشي ورکولې قرات کې بنديږي نو که تاسو حضرت عمر صاحب ته ورغو نو دا بخي مبارک بیا غلی شو او چې دریم ځل مبارک کو چې صدیق اکبر صاحب ته وای چې خلکو ته جمع ورکا او بیبي ورته بیا دا خبره کوي مبارک ورته وای ان انت ان كن صواحب یوسف
تاسو هغه د یوسف علی السلام د زمانه غوندي څنګه چې هغه سره غزنانو چل کولو اگر انګ د غزنانو غوندي تاسو ما سره چل کوي زه درته يم صدیق اکبر صاحب دی وړاندې شو تر ته حضرت عمر صاحب دی وړاندې شي خدای تعالی نه مني چې د صدیق اکبر صاحب نه علاوه دی بل څوک وړاندې شو هغه وړاندې کی څومره عظیم شخصیت دی او دومره عظیم شخصیت دی چې یو ځل د کوبا مسجد سره صحابه خپل کې جنگ کړو او نبی له سلام دغه جرګې ته لاړ او دلته د مانځه ټیم پورو مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم حضرت بلال صاحب صدیق اکبر صاحب ته وایي چې نبی له سلام خپل د جرګه کې دی لیټ شو نو مونږ ته جمع نه راکې هغه ورته وایي چې بس استغفر کته غواړي زه بدل کم جمع بلال صاحب اقامت شروع کو ابو بکر صدیق صاحب جمع ته وړاندې شو یو رکعت نیم شو په دې منځ کې جمع ولاړه و چې نبی له سلام راو رسیدو او چې نبی له سلام راو رسیدو نو صحابه کرامو مانځ کې تصفیق شروع کو تصفیق دي ته وی لاس خطا دا سینیولې دي دا یو لاس راوالي او دی بل لاس لرا بغي مانځ کې ټکارې شروع او صدیق اکبر صاحب کې عادت دا یو کل صفاتو دا غ مبارک لا يلتفت في الصلاه هغه مانځ کې اخوادي خوانه کته نماز خلق مانځ کې ګوري مانځ کې نفل کې فرض کې ولاړی ادا سي در پسې راتوم چې در پسې وګوري لکه زور وره حدیث پاک کې راځي وي دا شیطان ستاده نظر تختی شیطان نمونځ کې خدا خپل کابو شیطان تلاش کې مور کوي چې ستاستر کې داغه کنټرول کې دی وغه دی او پسې تام راتا وي دا خو مکه وکړه نو التفات د مانځ کې باخوا دی خوانه کته فلما اکثروا التصفيق خو چې کله دی د الله سونه سم ټول شروع شو اوس دته اشاره ورکړي چې نه ترستو ش نبی له سلام راغی ترستو ش نبی له سلام راغی نو بس دته اسې دسترګو په ګډ باندې وکتل خو چې څنګه وکتل نو دنګي صف کې رسول الله مبارک ورته ښکارش بس مسلین پرست روان شو صف ته روان شو رجوع کهکرا ورته وی فرجل کهکرا پشا روان شو نه چې پشا روان شو نبی له سلام ورته مانځ کی اشاره کوي یعنی چې خپل جمع ورکه ودرېګا فلاسف وي او دې نو درېدو را و صف کې ودرېدو نبی له سلام مصلی ته وړاندې شو نور جمع غوړه کوي او چې مونږ شو نبی له سلام راتو شو ناول دې خلکو ته وي چې تاسو دې مانځ کې د لاسونو پړه کول انما التصفيق للنساء التصفيق للرجال دا لاس پړه کول دا خو د زنانو د پاره دي واده کې نه یادې ښه او د مانځنه بهر هم نه یادې چې لاسونه پړه کوي لاس پړه کول دا نه یادې چې داسې تلې سره وهي دا د خلاص تلې د ګس لاس د تلې په شا پدې باندې اغم په هین د مانځ کې او دا د هغه وخت مسله و چې جمعه ته زنانه راوته او روست صف کې په ولاړې وي زنانه اواز خو عورت دی اوس که امام خطا شي او سړی ټول خیال دی وی یقین خطا شي او زنانه کوئی چې امام خطا شوی دی او هغه فتح دی امام ته ورکی څنګه به ورکی نو هغه وخت کې دا مسله و چې په خپل ورته فتح نه ورکی چې زنانه کېرت شروع کی خو نن زمانہ کې روم استیو نیټونو کې کېنولیو سکافونه ورته چولې سترګې په ښکاری مې کې ورته لګولې تنه ښکاری د اصلي خدي زنانه دا کپړې چې دا عورت دی اوس ویلې ته کېنولې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ترجمه فکر درسونه فکر دا فتنه هم د आवाज سترګو نه جوړيږي لا ناروا دي د زنانه आवाज عورت دی نو کاغي زنانه فتح ورکړي نو مبارک په جدا په الله سره ورکړي دا سیبو کې امام په پوښي چې دا وځه خطا شوی او سړو ته احساسونه شو نو دا خو د غي د پاره فتح ده نارینه چې فتح ورکړي په الله سره پړه کوي ورکو ته وي التسبيح للرجال تاسو وي سبحان الله لکه مازیګر مونږ دا خو پټ مونږ دی کنه امام ورکی پټ کې رات کوي او یو امام دوکش او امام څنګه چې نه ته تړلو او هغه شروع شو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مثبت سوي او چې رسته مقتدی ولاړ دی نه خدا ځنی شي ویلي چې چپ شاله کنه مازیګر مونږ دی مونږ ورته نه مخامخ وي سبحان الله
امام پوښي چې دا خو د مازدیګر لمونځ دی ولا دا خو زه خطا شوی یم هغې ته خو یې ده وویل بیا صدیق پټ صاحب ته راته شو وی تا ته چې ما اشاره وکړه چې خپله جمع ورکړه نو تا ولې مسله پرېښوده چې سخته شو نو هغه ورته وایي یا رسول الله د پلار نوم ورته ویلي او بیا ځان زیاتوي وی د ابن قحافه د پلار نوم واغستو د هغه د زوی څه مجال زما څه مجال چې یو ځای کې رسول الله مبارک موجود وي زه دې جمع ورکړم مبارک پې چپ شو مبارک دا غوښتل چې دا مونځ زه ده پسې وکړم دومره عظیم شخصیت دی دا مونځ زه ده پسې ادا کړم زما معززو اول من اسلام کې هم دی داخل دی اول اسلام په نبی علیہ السلام چا راوړی اول وحی چې په نبی علیہ السلام باندې راغله د ربیع الاول میاشت وه د پیر ورځ وه د مبارک باندې چې اول ایمان راوړی دا څوک و دې کې څلور اقوال دي البدایه والنهایه کې ابن کثیر څلور اقوال ذکر کړي یو قول دا دی ابوبکر دویم قول دا دی خدیجه دریم دا دی علی څلورم دا دی زید بن حارثه رضوان الله علیهم اجمعین امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ډېر هوښیار سړی دی اوس داسې نه کې چې یو راوالي او درې ولې ته ورکړي لکه وابیان اکثر دا کوي وابیان تا چې دوکه کوي تا ته وایي د امام پسې د سورې فاتحه ته ولې نه وي دا په حدیث کې راغلی لا صلاة الا بفاتحة الکتاب د سورې فاتحې نه بغیر لمونځ نه کېږي او ته امام پسې چپ ولاړې دا وایي که نه تا ته حدیث وښایي ته امي سړی تا پې دوکه کړي د سکول والا اکثر ګمراه کړي په دې دا کالجیان دي بس دا اکثر په دې ګمراه کړي بس دا چې ودرېږي نور بیا ځان نه نولې جوړ کړي ګیره برید بیا خرېږي او ستا خوا کې به ولاړي اشاره به هم کوي لاسونه به هم اوچتوي لکه د خر به ګلو هم ولاړي په زوره به امین هم وایي چې بیا ورته یې ولي وي دا سنت دي که دا حدیث کې راغلي خنزیره لا خو واجب دي کټ کړي ګیره دې خرېلې د واجبو غم نه کوي دا سنت دي او سنت کې بیا منسوخ دي راټینګ کړي خنزیره عزم دا کول اکثر دغه خلک یې اړولي نو دی اوس دغه یو حدیث راواغستو منسوخ د قرآن معارض او دی فسولو حدیثو ته نه ګوري قرآن ته نه ګوري چې الله تعالی فرمایي چې فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون چې امام قرآن وایي تاسو چپ ودرېږئ غوږ ورته کښېنئ چې رحم در باندې وشي او نور حدیثو ته نه ګوري چې نبی علیہ السلام فرمایي من کان له امام فقراءة الامام له قراءه څوک چې امام لري امام پسې ولاړي نو بس د امام قرات دغه سبق ستا قرات او ستا سبق دی ته ورپسې مه وایه اوس دې ته هم نه ګوري اوس یو حدیث لري ټول لته ورکوي زمونږ امام صاحب داسې نه کوي هغه ته به چې دلایل او روایت راغه څلور پنځه نو هغه به ورکې تطبیق کتو چې دې کې زه تطبیق راولم اوس دغه ځای کې څلور اقوال راغه څلور روایات دي یو روایت کې راځي چې اول ایمان ابوبکر صدیق صاحب راوړی دویم کې راځي بیبي خدیجه رضی الله عنها راوړی دریم کې د علي صاحب نوم دی څلورم کې د زید بن حارثه دی علیهم الرضوان امام صاحب تطبیق کوي او وی اول من اسلم من الرجال هو ابوبکر سړو کې اول ایمان چې راوړی هغه ابوبکر صدیق صاحب دی او زنانو کې اول ایمان چې راوړی هغه خدیجه بیبي ده دواړه اول راوړی دی خو د سړو کې اول راوړی هغې په زنانو کې اول راوړی ګوره تطبیق څومره عجیب تطبیق کوي او علي صاحب چې ایمان راوړو ماشومانو کې چې اول ایمان راوړی وي دا حضرت علي کرم الله وجهه او زید بن حارثه غلامانو کې چې اول ایمان راوړی هغه زید بن حارثه دی رضی الله څلور وړه روایت راواغست څومره ښکلې تطبیق یې ورکړه ابوبکر صدیق صاحب هغه شخصیت دی چې اول من اسلم اولیت یعنی قدم په اسلام کې دته حاصل دی اول اسلام دراوړي کلی کې اول چې څوک کارو کې ورپسې نور کلی شروع شخه کارونه کوي او دغه سړی ژوندی هغه کار ګوري چې دا اول ښه کار د شروع کړی ټول عمر دی برید ته وایي او سړي سترګې ګرځي ول دا کار ښه کار ما شروع کړی ابي زما برکت دی فخر به کوي کنه کوي
ابو بکر صدیق خو څوک دی رضی الله عنه چې اول پر رسول الله مبارک ایمان در وړو اول تصدیق د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه د کړو فخر خود ته پکار دی عظیم هستی د عظیم هستی د ونو د پتو د شګو د ذرو په شمار د خدای لعنتی په غچا چې هغه ابو بکر صدیق سے پس خبرې کوي هغه د مبارک شان نه مني هغه د سپک وي هغه د غیبت کوي د خدای د علم په شمار د خدای لعنت په دغه شیعاګانو باندې امین وایي الله دې د صدیق اکبر سے محبت نه زموږ د سینې ډکولې الله دې هغه په برکت موږ تاسو ته مغفرت نصیب کړي تاریخ الخلفاء کې علامه سیوطی لیکلي وی حسن ابن ثابت د نبی له سلام ناتوانی او شاعری کول صفاتونه به ورته کول زبشه کوته د کوته شاب یو ځل د نبی له سلام دربار ته راغی او د نبی له سلام سره څنګه ابو بکر صدیق سے ابناس نو حسن ابن ثابت ته نبی له سلام فرمایي زه چپ پرې د زیبا کینی ورته تا زما پس منقبتونو کې صفاتو کې ډیر ناتخوانی او شعار لیکلي دي زما د خوا کې ابو بکر صدیق سے ابناس ته کله د صفات کې د څه شی لیکلي دي کنه نو ته وی چې یا رسول الله کته اجازه کې نو ما تیار شعر د په صفات کې راوړې دي بس تاسو اجازه غواړم تاسو اجازه وکړئ اوس به زه صفاتونه بیان کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اجازه ورکړه ورته چې وایسه شعر یو کړی دي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ناستو او حضرت حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په وړاندې د حضرت عمر سے منقبت ویلو د نبی له سلام په جمعات کې هم تاریخ الخلفاء علامه سیوطی روایت ابن سعد دی صفحه نمبر 41 روایت زهری دی قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت هل قلت في ابي بكر شيئا د صدیق اکبر سے په منقبتونو کې تا چرته اشعار نه دی ویلي قال نعم يا رسول الله ولنا فقال قل وانا اسمع لقرأته ويجزيه فقال اغوت شروش وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا وثاني اثنين في الغار ابو بکر صدیق سے د دویمو یعنی یو نبی علیہ السلام او یو دیو کنه په دوه کې دویم دیو کنه وثانی اثنين فی الغار غار سور کې د دویم دیو وقد طاف العدو به صعد الجبل او دشمن ته ګیر چاپیره ولاړو او غر تاغي خطلو د غار سور د خپل لاندې د غر پر دی تاغي ګیر چاپیره ولاړو غي خطلو وكان حب رسول الله او دا نبی علیہ السلام تدیر زیاد محبوب قد علموا من البریت لم يعدل به رجلا طول مخلوق پا دی پوئی دی یہ صدیق اکبر سے ورد بل دا برابر بل سک نشتا دی دا یکتار دا انبیون بعد دا مقام دی فضحك النبي حتى بدت نواجزه رسول الله مبارک ورطو خاندل تردیج غافون مبارک وچم که دل خکارشو ثم قال صدقت يا حسان هو كما قلت وحسان رشتیا دی وی چې دا سدي وی دی هم دا سدي ما ته ګرانم دی دغه د سوچتم نه دا ډیر لوی سړیم دی په دغه دوه کې دویم دی څومره لوی سړی شو نبی علیہ السلام ویل روایت مسند احمد و ترمذی دی انس بن مالک دا حدیث راوی دی ارحم امتی بامتی ابو بکر زما امت باندې ټول خلکو ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی په امت زما کې په امت زما ابو بکر دی دغه باندې نرم جوړ ولا بل څوک نه الله عز وجل دې مبارک درجات نور عالی بلند ګرځي الله رب العزت دې مبارک محبت زمو سینو کې نور سیوا کوي محبت پس سیوا کیږي دغه مبارک منقبتونه دا اوري دغه مبارک د صفات کوم کتابونه اردو زبان کې لیکل شوی دا مطالعه کوي کور کې مشمن بچی پیدا شي ابو بکر نامه پیګ دی دا ابو بکر دی
دا د مبارک سره مینه ده. د شیعاګانو د ضد یې پرېږدئ، د خدای په رضا یې ږدئ، د مبارک په مینه یې ږدئ، د نبي علیه السلام د رضا په خاطر یې ږدئ، د خپل ایمان د ثبوت په خاطر یې ږدئ. دا د سړي د ایمان دلیل دی چې دی په خپل بچي ابوبکر نامه ږدي. ستا د یو زوی ابوبکر نامه او د بل عمر. د یو بچی چې وشو ما ته ویل سنو کې کېده مېل ابوبکر، بل چې وشو مېل عمر کې کېده. دا د صحابو سره مینه ده. درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وآله وصحبه وبارک وسلم علیه. خدای متعال په دې خبرو ستا رضا موږ ته رانصیب کړه. الہ موږ ته مغفرت نصیب کړه، زموږ والدینو ته مغفرت نصیب کړه. الله د هغوی درجات بلند کړه، د هغوی قبرونه د نور نه ډک کړه. ستا د رحمت دروازې خدای موږ ته راکولو کړه. الله د عذابونو، د قهرونو، تکلیفونو، امتحاناتو، اختباراتو، ابتلاءاتو موږ وساته. قدم قدم کې ستا د رضا توفیق نصیب کړه. تېر ګناهونه راته معاف کړه. د حال او د مستقبل زندګي ستا بندګۍ کې تېره کړه. حقایق د شی او خدای مونږ باندې منکشف وګرځاوه. خدای معارف راته عطا کړه، ستا معرفت راته نصیب کړه. خذلان نه خدای مونږ ټول محفوظ کړه. الله مونږ صادقین بندګان جوړ کړه. یا الله مونږ خاشعین بندګان جوړ کړه. یا الله مونږ کامل مؤمنین، متصدقین، مصدقین، منفقین او حاجیان او معتبرین بندګان جوړ کړه. قرآن کریم من قائمین آناء اللیل التالین لکتابک یتلون کتاب اللہ یتلون آیات کتابک. خدای چې د شپې ستا د کتاب تلاوت کوي مونږ دغه بندګان جوړ کړه. قرآن کریم مونږ صائمین، مجاهدین او ستا خوښ بندګان جوړ کړه. یا الله مونږ عارفینو کې راوله، مونږ مقربینو کې راوله، مونږ مخلصینو کې راوله. عمل کې راته خدای اخلاص پیدا کړه. ظاهر او په ظاهر د شریعت خسته وګرځوه. اتباع د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو سنیو په اتمه بجې خدای مونږ ته عطا کړه. د شریعت او د نبي علیه السلام د سنتو د مخالفت نه د ویښته برابر کې وساته. رزق راته خدای د حلال و فراخ راکړه. خدای بې حساب یې راکړه. د حرامو د یو ذرې نه خدای مونږ وساته. د سترګو د خیانت نه، د لاس د ګناه نه، د خپو د ګناه نه، د خولې د ګناه نه، د ژبې د هر قسم د ظاهر او د باطن ګناه نه خدای مونږ ټول مسؤل محفوظ وګرځوه. دې مبارکې ورځې برکات مونږ ته نصیب کړه. په داسې مبارکو شپو ورځو کې خدای مونږ ته مغفرت نصیب کړه. الہ العالمین دې کې د غفلت نه وساته. دوام ذکر، حضور دایمي، جمعیت، مقام د رسوخ، مقام د عبدیت الله مونږ ټولو ته عطا کړه. د منافقت نه خدای مونږ وساته. الہ العالمین د مذبذبین او پروردگارا د مخالفت د شریعت نه، د ارتداد نه، د زندقین او د کفر نه، د شرک نه، د بدعات نه خدای کریم موږ ټول ساته. الله دا رانا د سنت موږ ټول ته نصیب کړه. دا خپل عقیده د اهل سنت والجماعت دی راکړي. خدای په دې کې زموږ د ټول عمر تیر کو مرګ په دې عقیده کې راکړي. په قیامت کې د اهل سنت والجماعت په ډله کې خدای حشر وکړي. زموږ نسل په دې عقیده د اهل سنت والجماعت باندې خدای موږ په سره وچلوه. څومره خلک چې د دې عقیدې نه فویدلي دي او لیدلي دي، څوک جبریه شو، څوک خوارج شو، هغوی ته الله هدایت وکړه. او که هدایت مقدر کې نه خداوند کریم ټول سره پوه شه. مونږ زمونږ د عوام د هغوی د شر نه محفوظ وساته. زمونږ د ملک کې خوشحالي، ابادي، فراخي راوله. د اسلام جنډه اوچته ولره، د اسلام ملګري ډېر کا، د اسلام دشمنان تباه برباد کا. د څلور کونجې دنیا د مسلمانانو په حال ورحمېږه. کشمیر په مسلمانانو باندې خاص طور باندې ورحمېږه. د فلسطین په خلکو ورحمېږه. زموږ ګاونډي ملک افغانستان باندې ورحمېږه. نفرتونه، بغضونه، دا باډرې ماډرې خدای د منځه ختمې کا. اتفاق، اتحاد، مینه، محبت راوله. وصلی الله تعالی وتبارک علی خیر خلقه محمد و آله.